إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. قد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك يا بار يا رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله رب العالمين أحكم الحاكمين د ټولو بادشاہانو بادشاہ د ټولو زبردست هغه رب العالمین چې د تمام کائنات خالق او مالک او مدبر دی. هغه رب العالمین چې هغه په خپل ذات او صفاتو کې اسماء او احکامو کې واحد لا شریک دی. هغه رب العالمین چې د هغې په صفاتو کې او صفت فعال لما یرید دی. رب العالمین چې څه کول غواړي څرنګه چې غواړي چا سره چې غواړي څه وخت چې غواړي څرنګه چې غواړي نو کولی شي. د الله په صفاتو کې دا یو صفت دا دی چې لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. الله چې څه کوي او څرنګه چې کوي چا سره چې کوي د هغې څوک تپوس نشي کولی. وهم یسألون دا مکلف مخلوق چې څومره دي د دوی نه مخامخا تپوس کېږي.
زما محترم و معززو الله سبحانه و تعالی مونږ پیدا کړیو مونږ نه الله سبحانه و تعالی د ټولو نه مخکې خپل وحدانیت غواړي خپل معرفت غواړي چې مونږ خپل رب وپېژنو او دا رب چې کوم دی نو یووالی د هغې وحدانیت مونږ وپېژنو ځکه چې دنیا کې چې هر څومره نیک کارونه خلق کوي تر څو چې توحید نه وي هغه نیک کار الله په نزد باندې مقبول او منظور نه دی د دې وجه نه هر کار د پاره بنیاد توحید دی او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تابعداري دی کم یو کار چې تکید پس د توحید نه هغه کار که د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقه وي نو هغه الله ته مقبول او منظور دی او که د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقه نه وي هر څومره چې موحد وي نو هغه کار مقبول او منظور نه دی او دا توحید دومره فائدہ ورکوي چې د جهنم کې همیش پاتې کېدو نه به بچ شي توحید د وجه نه انسان خلود فی النار جهنم کې همیش پاتې کېدو نه بچ کېږي لہذا الله سبحانه و تعالی په قیامت په ورځ کې دا دوه تپوسه ضرور کوي چې ماذا کنتم تعبدون تاسو عبادت د چا کولو ماذا عجبتم المرسلین پیغمبرانو تم څه جواب ورکړو دا دوه سواله الله سبحانه و تعالی ضرور کوي چې زما بندگانو ستاسو خالق زوم ستاسو مالک زوم ستاسو مدبر زوم ستاسو رازق زوم تاسو عبادت د چا کړی دی ستاسو د هدایت د پاره رهنمایي د پاره عبادت طریقې ښودلو د پاره ما محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درلېږلی وم تاسو د هغې د احادیثو څه جواب ورکړو دا دوه خبرې به ضرور کړي بیا زما محترم و معززو الله سبحانه و تعالی د خپل بندگانو نه اتفاق او اتحاد رورولي دا غواړي چې زما بندگانو تاسو رب یو دی ستاسو پیغمبر یو دی ستاسو کتاب یو دی ستاسو اسلام یو دی نو تاسو هم یو شئ انسان بعض وخت کې یا د الله رضا د پاره یا د نمود د پاره شهرت د پاره لوی لوی قربانی مالی قربانیانی کوي خو الله سبحانه و تعالی فرمایي ستا دا لوی لوی قربانیانی دا ډېرې پیسې لګول الله ته مقبول نه دی الله ته چې مقبول دی ستا د زړه صفایي مقبول دی الله فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى تاسو چې هر څومره لوی قرباني وکئ ډېرې پیسې ولکونو کروڑو پیسې ولګوئ او نوم ولا ورکئ چې د الله په نوم دی
خو چې زړه دې صفا نه وي ریا نه خالی نه وي نمون نه خالی نه وي شهرت نه خالی نه وي کینه نه خالی نه وي بغض نه خالی نه وي نو لن ینال الله لحومها ولا دماؤها الله ته دغه غوښه او دغه وینه او دا پیسې چې ته ورکوې نو دا نه رسېږي الله ته څه رسېږي الله ته ولكن يناله التقوى الله ته تقوا رسېږي الله ستا زړه ته ګوري تا خو دومره لوی قرباني دې وکړه 25 लाख रुपयो 50 लाख रुपयो څاروي دې الله په نوم باندې قربان کړم خو آیا ستا د دې بل ضرور مسلمان ته زړه پاک دی او که نه دی پاک د بل ضرور مسلمان سره بغض او کینه لري او که نه لري په کاروبار کې ملاوټ کوي او که نه کوي په کاروبار کې دروغ وایي او که نه وایي نه پردی حقوق خو نه لاندې کوي الله سبحانه وتعالی دغه څیزونو ته ګوري که دا دې درست دي ستا قرباني الله ته مقبول دی او که معاونات دې درست نه وي بیا ډېرې پیسې خرچ کا خو په هغې باندې څه نه کېږي الله سبحانه وتعالی زمونږ د رهنمایي دپاره زمونږ د هدایت دپاره ډېر څه ویل دي خو یو خطرناکه خبره یې دا کړې ده ویل للمطففین هلاکت دې وي بربادي دې وي هغه خلکو لره چې هغوی بل حق کې کمی کوي او ځان له ترخص وایي الله فرمایي چې هلاکت دې وي ورته ملاوٹ کوي هلاکت دې وي ورته وایي دوکې کوي وایي هلاکت دې وي ورته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من غش فلیس منا چا چې دوکه وکړو دا دوکه زمونږ طریقه نه دی د پیغمبر طریقه نه دی د مسلمانانو طریقه نه دی د ایماندار طریقه نه دی لہذا الله پاک فرمایي چې وایي هلاکت دې وي المطففین هغه خلکو دپاره چې هغوی تطفیف کمی کوي د بل په حق کې او خپل حق پوره پوره اخلي دا څوک دي الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون هغه خلق دي چې کله د بل نه اخلي یو حق هغه پوره پوره اخلي او که دی ورکوي نو هغې کې نقصان کوي الله د دې نه هم بله خطرناک خبره کړې فرمایي چې الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم د دې خلکو یقین نشته چې دوی به راپورته کولی کېږي هغه لویې ورځې ته لویه ورځ کوم یو دی د انګریزانو بره دین نه دی لیوم عظیم الله ورته عظیم ویلی دي یوم یقوم الناس لرب العالمین دا هسې لویه ورځ ده چې تمام مخلوق به چې کوم دی نو الله ته ولاړ وي الله فرمایي وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره دا مخلوق دا به الله ته پیش کړی شي صف په صف الله سبحانه وتعالی به ورته وایي
لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره تاسو ما ترالی په داسې حالت کې چې څنګه اول کړه تاسو د مور خېټې نه وتلی وئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تحشرون یوم القیامة عراة غرلا قیامت په ورځ به تاسو راپورته کېږئ بربنډ به یې ناسنته به یې په داسې حالت کې به چې کوم دی راپورته کېږئ د دې وجه نه الله فرمایي چې الا یظن اولئک دا پردی حقوقو کې چې کمی کوي دا انسان د هغه ورځې نه یېرېږي چې په هغه ورځ کې الله سبحانه وتعالی ته به دا ټول مخلوق پیش کېږي او دغه ورځ داسې ورځ دی چې یقوم الناس لرب العالمین ما من احد الا سيكلمه ربه بلا ترجمان هر فرد سره به الله سبحانه وتعالی خبرې کوي خو څوک ترجمان به نه چې ګنې دی په انګریزي باندې نه پوهېږي دا په اردو باندې نه پوهېږي دا په پنجابي باندې نه پوهېږي دا په پښتو باندې نه پوهېږي نه ان الله يعلم الالسنه كلها الله سبحانه وتعالی په ټولو ژبو باندې پوهېږي ځکه چې خالق د ژبې دی کوم ذات چې ژبه پیدا کړې د هغه به خامخا پې پوهېږي زما محترم معززو لہذا دا حسد دی خپل رور مسلمان سره حسد کول خپل ګاونډي سره حسد کول خپل نسبي رور سره حسد کول مسلمان رور سره حسد کول دا ډېر بدترین ګناه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مثال ورکړی دی چې دا حسد نیکیانی داسې سیزي لکه چې اور اوچ لرګی سیزي دې سره د انسانانو نیکیانی بربادیږي ختمیږي بله دا خبره چې ډېر خلک داسې وي چې هغه ځان ته څه وایي ځان ته غټ ګوري لکه کفارو به ویلو لولا یکلمنا الله الله مونږ سره ولې خبرې نه کوي چې پیغمبر لارې دی مونږ سره دې خبرې وکړي دا څه وجه ځان ته غټ ګڼلو ځان یې غټ شمېرلو ځان یې اوچت شمېرلو ممکن ډېر خلک داسې دي چې ځان غټ ګڼي ځان ډېر اوچت شمېري خو دا عجب ځان ته څه ویل او تکبر داسې بد بلا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي حدیث قدسی دی چې الله سبحانه وتعالی فرمایي الکبریاء ردای دا لوی زما څادر دی من نازعنی قسمته چا چې مانه دا څادر راخ کړو زه به دل کم ختم به کوم چخنی به کوم لہذا عجب او تکبر دا ډېر خراب شی دی کبر بطر الحق وغمت الناس
کبر دې ته ویل کېږي حق راشي هغه حق ته دې کور کې حق نه مني ځکه چې دی ځان له اوچت سړی ځان ګڼي د الله حکمونه هغه پیمانوي هغه نه مني بطر الحق حق ته دې کور کې وغمت الناس خلق ذلیل ګڼي ځان اوچت ښکاري او خلق ذلیل ګڼي دا کبر ده لہذا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حدیث مطابق الله سبحانه و تعالی فرمایي چې کبریایي لوی ردای زما څادر ده چا چې ما نه راخ کړو دا څادر قسمته هغه زه دل کوم هغه زه تباه کوم زه بربادوم دا بیکور کول خلقو تا دا حق تا او ذلیل ګڼل خلق دا د چا په باره کې زبان درازي ژبه اوږدول چې دا داسې دی دا داسې دی دا داسې استطاله د خلقو په باره کې زبان درازي کول دا هم په دې کبر کې دی یو زمانه کې مونږ واړه وو مونږ چېرته اوبه به مسکلې یا به څه خوراک پاتې شو بل به ویل هلکه په دې کې شفا دی دا وخوره هغه حقیقت کې دا دی چې دې شفا مفاد ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبره دا نه دی کړې دا اسلافو یو خبره کړې ده سور المؤمن شفاء د مؤمن پس خورده دا شفا ده خو د څه شی نه شفا ده د کبر نه او د ځان اوچت ګڼلو نه ډېر خلک داسې وي چې یو کس اوبه وڅښي هغه اوبه واړی نور راخلي ولې ځان ورته بد ښکاري چې د دې ځا پس خورده وخورم د دې وجه نه وایي چې دا شفا ده عن مرض التکبر والانانیت دا د تکبر د مرض نه او انانیت نه چې زیم د دې نه شفا ده شفا ده بېشکه خو د دې خبرې شفا ده چې ستا زړه دا غواړي چې زه دا د ده چې کوم پس خورده ده د دې دا جوټه ده دا ونه خورم یا ونه څکم که ځان ته دي لاندې وکتلو ځان ته دې وړوکی وکتلو نو بس دا ستا د دې د تکبر او د انانیت دپاره شفا ده بهرحال زما محترم معززو دا په خپل منځ کې د اتفاق او د اتحاد د حسد نه کولو د کینه نه کولو د یو بل ځان لاندې نه ګڼلو د دې بیماري نه چې موږ زړه پاک کو نو الله سبحانه وتعالی به زموږ هر حالت معاف کړي زموږ هر حالت به درست او سم کړي او که دا خبره نه نو ډېر نیکیانې کوه ډېر مال خرج کا ډېر عبادتونو تهجد کوه خو بیا دا څه کار نه ورکوي
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آخر کې زما محترم معززو زه راغلم، زمونږ شیخ مولانا صاحب ورور فوت شوی و، جنازې ته ونه رسېدی شوم، بیا راته وخت پیدا نشو. الله سبحانه وتعالی دې هغې ته مغفرت نصیب کړي او پسماندګانو ته دې صبر جمیل ورکړي. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وقه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم قه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم قه من عذاب القبر ومن عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
أقيموا صفوفكم واعتدلوا خبيث أخبار مرسل مرسل بيتسيب الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وغرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.